बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तاسو ته کلی وایو ګران کتونکو د ټول ملک پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د کورونا ویکسینیشن عمل چې کوم دی نو هغه روان دی. خلک ځي مختلفو سینټرو ته والته هغې ته ویکسین کیږي. دغه ویکسین څومره قسمونه دي دلته څومره اویلیبل دي دې سره سره دغه شان چې کوم انلاین ایجوکیشن دی د کورونا له وجې نه هغه ټول تعلیمي سرګرمۍ چې دي نو هغه انلاین طرف ته تللي دي. نو دغه انلاین سرګرمۍ چې کوم دي نو هغه څومره مفید دي او په دغه کې مشکلات څه دي او دین علاوه چې کوم پوره 10 ورځې دا کمې تېرې شوې روژه رمضان المبارک میاشت وه په دې کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په پېښور کې د ګراني چې کوم لهر نو هغه کنټرول نه کړی شو. د چرګ خبره که موږ وکړو نو په لومبي ځل باندې د هغې کیلو قیمت چې کوم و نو هغه د 300 نه هم سیوا شوی دی. نو دغه شانې په دې 3 اهمو ایشوز باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دي زموږ د مشرق ټي وي سینیر زاهد میروخیل صاحب او محمد فهیم صاحب. تاسو ځوان ته پروګرام کې هرکلی ویم. مهرباني. د ټول اول لازمه زاهد صاحب طرف ته. زاهد صاحب د کورونا ویکسینیشن عمل چې کوم دی نو هغه روان دی. که لږ دا راته ووایي چې څومره قسمونه دي دلته راغلي دي او په دې کې چې کوم خلک دي د هغې څه مشکلات شته که نه که دغه شانې خلک لاړ شي سینټرو ته هماغه کم ویکسین چې په اول ځل لګېدلي وي په دویم ځل ورته هم هغه ولګي څه مشکلات شته یا په راتلونکي وخت کې تاسو ته ښکاري څه مشکلات راتلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب 10 مارچ نه پس خیبر پښتونخوا کې ویکسینیشن چالو شو او اوسه پورې چې څومره وخت شو تقریبا 2 میاشتې یو نیمه میاشت شوه. په دې کې اوسه پورې 4 قسم ویکسین چې کوم دي هغه استعمالیږي دلته. پهله قسم ویکسین چې کوم ساینوفارم د هغې پهله خوراک نه پس دویم خوراک چې کوم هغه 21 ورځې پس و. بیا د هغې نه پس دویم یو ویکسین د چاینیز چې کوم ویکسین دی ساینوویک هغه راغی. د هغې دویم خوراک چې کوم هغه 28 ورځې پس و. د کشان ورسره یو دریم قسم ویکسین هم چلیدو. د زیات عمر خلک چې کوم د 80 نه ډېر کال عمر خلک چې کوم یا چې کم لږ ډېر بیمار وو د هغې دپاره هم یو ویکسین راغلی و. هغه یو خوراک و کینسینو هغې ته وایي او هغه 10,000 ډوز خیبر پښتونخوا کې و او تقریبا 7,500 8,000 کسانو ته هغه لګېدلي دي سنګل ډوز و. نن درېیمه ورځ ده چې کوم انډین کمپني ده د هغې اسټرازینیکا یو ویکسین دی هغه چلیږي او اوس د هغې چې کوم دی د هغې سیکنډ ډوز هغه 3 میاشتې پس دی چې نن څوک ولګي نو بل به دویم 3 میاشتې پس لګوي. دا اوس روان دي تقریبا او دې سره ارشاد صاحب چې څومره ویکسین سیوا کېږي دوی سره ابهام هم سیوا کېږي ځکه چې که مثال په طور باندې ساینوفارم دې سره که څومره ویکسین راغلي وو نو پکار یې چې هغه دې په منځ نیم کړي وی او نیم کسانو ته هغه ورکړي وي او بیا هغې ته هماغه عمره خوراک ډوز ایښی وی او هغې ته دوباره ورکړي وی. دومره زر ویکسین بدلیدل دا ډېره مسله ځکه هم جوړوي چې ډېرو هسپتالونو کې خلکو چې ساینوفارم کم د 21 ورځې پس ټیکه کړې وه چې هغې دویمې ټیکې ته لاړل نو هغې ته وویل چې تاسو ته موږ ساینوویک لګو. مطلب هغه ویکسین کم چې د 38 ورځو نه پس کېږي نو مطلب د دواړو پهله خوراک به تا ته میلاویږي دویم تا ته نه میلاویږي نو دا به ذات خود یو ډېر غټ ابهام دې سره روان دی جوړیږي. خو کیدای شي دا ابهام ختم شي بیا د مئی اخره کې چونکې قومي اداره صحت اسلام آباد خپل ویکسین جوړوي د چاینیز ټیکنالوژي په مدد باندې هغه به دې میاشت کې راشي. هغه یو سنګل ډوز دی یو خوراک ویکسین دی نو کیدای شي بیا دا نور کم ټول ویکسین چې دي دا ختم شي او صرف د یو قسم ویکسین بیا استعمالیږي. خو فی الحال اوس دا 4 ویکسین دي او دې سره لږ ابهام هم دی او ډېرو خلکو ساینوفارم لګولي دي. اوس په هسپتالونو کې ساینوفارم نشته. اوس هم ماته یو ډاکټر ټلیفون کړو چې هغه ساینوفارم ویکسین لګولي دي اوس نه ساینوفارم شته نه ساینوویک شته او هغه ته ویل کېږي چې اوس په ته اسټرازینیکا ویکسین لګوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه پهله کوم خوراک اخیستی د کوم ویکسین دویم خوراک هم پکار دی چې هغه خلکو ته هغوی ورکړي. په هسپتالونو کې دا یو مسله روانه ده او غالبا چې دا مسله به د میاشتې اخرې پورې چلیږي. صحیح. فهیم صاحب زاهد صاحب هم خبره وکړه وخت په وخت باندې چې کوم دی ویکسین نوي قسمونه چې راځي نو هغه بدلیږي. تاسو څه ګڼئ چې په راتلونکي 15-20 ورځو کې یا میاشت کې موږ ته څه مشکلات په دې اړه مخې ته راتلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب دې کې دوه خبرې دي. یو خبره چې کومه زاهد صاحب وکړه چې موږ به خپل ویکسین د میاشت اخر پورې جوړول شروع کو، هغه بیا لګېدل هم شروع شي او هغه د هم سنگل ډوز. نو دا یوه فایده را موږ ته چې موږ به اوس خپل ویکسین جوړو او خپل ویکسین به لګوو. موږ ته ارزان هم پروزي او بله خبره به دا چې د خپل لاس کاري تاسو اوس چې کوم ویکسین لګوئ، څنګه زاهد صاحب ذکر وکړو چې ساینوفارم لګېدلی و هغه ختم شو، نو اوس ورته ساینوویک لګیا دي. نو هغه د خیرات کار دی چې چا څومره خیرات درک او هغه خیرات که ختم شي نو بیا موږ سره مخکې څه نشو کولی. نو غوښتلی شوي ویکسین او بیا خپل ویکسین کې ځمکې اسمان فرق وي، بل کس دله خیرات درکوي یا ته هغې نه غواړې قرض اخلې یا څه که هم کیدی شي، نو د هغې لږه مسله مخې ته وه. بله خبره دا ده چې زمونږ د خلکو په ذهنونو کې اکثر لا مونږ افواګانې هم ګورو. خلک چې کوم پولیو ویکسین دي په هغې باندې تر اوسه پورې خلک افوا لګوي چې جي دا د خلکو چې کوم د ماشومانو پیدا کولو حیثي هغه د طاقت ته ختموي او دا به بالکل ختم شي او دوی به سړي پاتې نه شي. نو اوسه پورې خیر څه مسله مخې ته نه ده راغلې، الټه زموږ آبادي چې کوم ده هغه 2.7% سره کم چې پوره ملک 2.4 دی، مونږ 2.7 سره آبادي زیاتېږي لګیا ده. نو هغه افوا په خپل ځای دغسې افواګانې دې وخت کې د کرونا ویکسین حوالې سره هم دي چې کوم دې وخت کې ویکسین تیارېږي، دې کې د حرام څاروي چې کوم دا کې دا غوښه ده یا د هغه نور د اجزا دي هغه په شامل کړی شوي دي. نو دا الزامات دي، دا افواګانې دي، دا هغه خلک خورئ چې هغوی ته پخپله هم پته نه وي چې آخر دغې نه نقصان څومره رسي. خو چې زمونږ کله خپل ویکسین جوړ شي په دغه اسلام آباد کې، دغه لاهور کې، کراچۍ کې چې کله مختلف پلانټونه ولګي او خپل ویکسین جوړېږي نو بیا به لږه اسانه شي. خلکو په ذهن کې چې کوم دی وخت کې ابهام دی اب هم ختم شي او موږ ته ټول نه پهله شیز دا دی چې څومره زموږ ضرورت دی موږ به د هغې مطابق ویکسینیشن شروع کړو. دې وخت کې د پاکستان چې کوم ویکسینیشن مرحله ده هغه پوره دنیا کې ټولو نه سلو چې کوم ملکونه دي هغې کې مونږ شماري ولګیا یو، مونږ تیز نه یو لګیا. لکه زموږ آبادي تقریبا 2.2 کروڑه ده او مونږ ته اوسه پورې تقریبا سره پاسه 10 لکه خلک چې دي هغه ویکسینیټ کړي دي. نو دغه 10 لکه خلک زموږ د آبادۍ تقریبا 1% جوړیږي، دغه مونږ خلک چې کوم دي هغه ویکسینیټ کړي ډېر کم دي. او بل خوا ته مونږ انډیا ته ګورو چې هغه سره پاسه 1 ارب آبادي تقریبا 1.5 ارب آبادي جوړیږي او تقریبا 20 کروڑ نه بره خلک تر اوسه پورې ویکسینیټ کړي دي، کم چې ډېر زیات دي. نو انډیا کې دننه حالات خراب دي، خو هغوی خپل ویکسین جوړي او هغه بیا هماغه ویکسینیشن هم ډېر تیزی سره کوي. نو دغه هر څه کله خپل ویکسین جوړېږي نو د هغې ډوز به هم زیاتي او د هغې بیا لګول هم تیز وشي. بله خبره چې کوم زاهد صاحب وکړه چې دا به سنګل ډوز وي نو بیا به زیات اسانه شي. لکه اوس دې وخت کې مونږ یو ډوز لګو بیا 21 ورځې ورته پته کوو صبر کوو چې دا ساینوفارم دی نو 21 ورځې پس به د هغې ډوز پوره کېږي، یا ساینوویک دی نو 28 ورځې، یا چې کوم دا درېیم راغی د انډیا والا به 3 میاشتې پس د هغې ډوز پوره کېږي. نو آیا هغې پورې هغه سړی ژوندی پاتې کېږي مو که نه؟ موږ څنګه وکتل چې پهلین ډوز نه پس ډېر کسان دي. اعظم عمران خان صاحب پخپله د پهله ډوز نه پس متاثره شو، نو پهله ډوز نه پس متاثره کېدل چې کوم دي د هغې چانسز بیا هم وي. دویم ډوز ته به انتظار کوي، 3 میاشتې ګیپ دی، 28 ورځې ګیپ دی، 21 ورځې ګیپ دی. خپل ویکسین سنګل ډوز دی او هغې کې به ګیپ نه وي، هغه به زیات مؤثر وي. او فهیم صاحب موږ سره داسې سیسټم شته چې څنګه تاسو خبره وکړه چې 20 ورځې پس یا لګي یا دغه انډیا چې کوم ویکسین راځي دا به 3 میاشتې پس لګي. نو چې که فرض که موږ سره 50 سره ویکسین راشي او موږ هغه 25 زره خلکو ته موږ ولګو او 25 زره خلک موږ د هغې لپاره سټور کوو چې دا که فرض که نور هم راشي نور خلکو ته لګو، خو دا د دې 25,000 چې کوم موږ وکړه دا به دوی ته موږ نه کوو. د هغې لپاره څه سیسټم شته موږ سره؟ ارشاد صاحب سیسټم په پاکستان کې نه وي. پاکستان کې څنګه سیسټم رواني و دقسې رواني، څه خاص طریقې کار نه وي. د زاهد صاحب خبر دی چې ته سره پاسه 70,000 ګیپ دی دې وخت کې زموږ چې کوم ویکسینیشن کېږي، چې کوم رجسټریشن شوی دی، لکه کاغذونو کې چې کوم رجسټریشن شوی دی د هغې نه 70,000 نه سیوا ډوز چې کوم دي هغه استعمال کړی شوي دي. رجسټریشن نشته او ویکسین لګېدلی دی. نو دې خوا چې کوم دي مونږ د خلکو دپاره خوشحالیانو دپاره کارونه کوو. مونږ څه خاص پلانینګ سره مخې ته نه ځو. زمونږ ځای کې د ډاکټر وي، که کمپاوډر وي، که نرس وي، بیا د هغې خپلوان دي، بیا زمونږ چې کوم سیکیورټي ادارې دي، زمونږ ضلعي انتظامیه ده، افسران دي، MPAs دي، MNAs دي، پولیټیکل خلک دي، ایون صحافیان دي چې چا څومره وس رسي خپل کار وباسي هغه دې ته نه ګوري چې دا موږ سیسټم څه دی. سیسټم موږ سره نشته دی او دا چې کوم ډېر غټ سکینډل دا هم جوړېږي چې آخر څنګه 70,000 نه زیات ویکسین لګي او رجسټریشن نه دی شوی، چا لګولي دي، ولې لګولي دي، چا تپوس نه لګولي دي، که تپوس بغیر لګولي دي، د خلاف سیکشن واغستی شو. ټیک دی زاهد صاحب، فهیم صاحب هم دغه طرف ته اشاره وکړه. هم ستاسو خبر دی چې دغه شان د 70,000 نه زیات ویکسین چې کوم دي نو هغه لګولی شوي د هغې مطلب نه د هغې ایج پوره کېږي، د هغې نه چې کوم بله کرایټیریا د هغې ته نه پوره کېږي، دا دومره ګیپ دی. نو د دې که موږ په سټارټ ورځو کې فهیم صاحب تاسو هم دغه وکړه، که سټارټ ورځو کې موږ وکتل نو پنجاب یو
بلکې فدرل یو منسټر او دغه کور چې خلکو طارق بشیر چیما صاحب خلک راغون کړو دغه ډېر غټ دغه جوړ شو او هغه یو کیس و دلته په خیبر پختونخوا کې او یا زره نه زیات دي فهیم صاحب زاهد صاحب تاسو نه دغه وکما څه به کیږي دي بالکل دا اول نه ګوره دا طریقه دا سیوا چې نادرا په موبایل ذریعہ باندې یو دغه شیر کړو 1166 دغه ټال نمبر او هغه باندې چې تاسو ټلیفون وکړو نو بیا به هغه نه پس باغی تاسو ته یو میسج راغی چې دا میسج تاسو پلانکی ځای ته لاړ شئ یا نږدې ویکسینیشن سنټر ته لاړ شئ نو هغې کې به ډېر خلک هغه خپل سنټر ته لاړ ډېر داسې وو چې هغوی به خپل سنټر بدل کو بل سنټر ته به لاړ خو ظاهره خبره ده هغوی به خپل شناختي کارډ و بیا به هلته هغوی لاړل او هغوی به خپل ویکسینیشن وکړو نو ماښام به پته ولګېده چونکې په لکونو ویکسینیشن نه کېږي هر اسپتال کې زیات نه زیات 10-15 کسان راځي یا 20 کسان راځي دې نه زیات نه راځي اسپتال ته نو هغه 15-20 کسانو ریکارډ هم مینټین کول چې دی نشي مینټین کولای نو زما په خیال دا ډېره د شرم مقام دی پیل ورځو کې دغه اول نه موجودو بالکل همدغه شان خبره وه کوم چې بیوروکریټ دي کوم چې غټ خلک دي دې ټولو اول ځان ته ویکسین ولګول هغوی چونکې رجسټر شوي نه وو اول د 80 کالو نه بره رجسټریشن و چونکې هغې رجسټر شوي نه وو نو دغه شان ماشومانو د غټو ته ټولو خلکو ته ولګېدی نو پیل ورځو کې دا ګیپ چې و دا تقریبا 14-15 هزار یو میاشت مخکې پرون نه بل ورځ پورې دا 77,000 ته رسېدلی دی په ټولو صوبه کې 77,000 فرق دی مطلب په اسلام آباد کې چې کوم رجسټریشن شوی دی هغه ډیشبورډ او دلته چې دوی څومره ویکسینیشن کړی هغې کې 77,000 خلکو فرق دی اوس دا 77,000 کسان څوک دي دا واک ان باندې راغلي دي په خپله راغلي دي او که هغوی هلته مثال په طور راغلي دي او هغوی رجسټریشن نه دی کړی نو ټیک ټیک د هغوی خو ځان سره شناختي کارډ خو راوړی و په هسپتال کې خو د هغوی دغه شوی دی اندراج شوی دی نو چې هسپتال کې کوم اندراج شوی نو په کار چې هغه ډیشبورډ ته هغوی واړی ولېږي که نه نو ظاهره خبره ده چې ډېر ویکسین چې کوم دي ګوره دی کې کومنګ د انډیا خبرو کو نو انډیا کې ارشاد صاحب د یو وایل نه هغوی چې کوم خپل ویکسین جوړ کړي هغوی د 10 سے 12 کسانو ته هغوی د یو وایل نه انجکشن یې لګوي زمونږ دلته چې دی دا یو وایل دی مطلب مونږ د دې نه اندازه لګولی شو چې مونږ سره 77,000 وایل چې کوم دي دا غیب دي د دې پته نه لګي چې دا چاته لګېدلی سر مونږ یو وایل نه یو انجکشن لګو د یو وایل نه هغوی د یو نه 12 لګي هغوی د یو نه 12 لګي د هغوی لږ ویکسین سیوایي په دغه کې زمونږ دی کې چې دی 0.5 ملي لیټر دغه دی په هغې کې ویکسین دی نو ظاهره خبره ده په انډیا کې د دې د ضایع کېدو 10% د هغې شره ده اوس که موږ ووایو موږ سره څه شره نشته موږ دا ویلی شو هغه ورځ ما سټوري هم کړې وه دې باندې چې دلته فلحال شره صفر ده خو که موږ د 77,000 ګیپ وګورو صرف په خیبر پختونخوا کې ټول پاکستان کې دا ګیپ په لکونو باندې دی ارشاد صاحب په بلوچستان کې لږ غونته کې کم دی هغې لږ ګیپ کم کړی باقي په صوبه سند کې او پنجاب کې او هم دا ګیپ همدغه شان ته روان دی څنګه چې په خیبر پختونخوا کې نو دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې یا خو کېدای شي موږ سره د ویکسینیشن ضایع کېدلو دغه چې دی هغه ډېر زیات دی ریشو ډېره زیاته ده موږ سره ویکسین ضایع کېږي څنګه ضایع کېږي داسې چې اوس موږ پېښور کې دلته کومې سنټر وګورو دلته په نشترآباد کې یو سنټر جوړ شوی دی تاسو هغه وګورئ دا صوبایي دارالحکومت دی تاسو ورشئ هغې ته په برنډه کې تنظام کړی دی سخته ګرمي ده او هغه ویکسین په څه کې پراته دي هغه هم خلکو ته پته ده دغه شان په هسپتالونو کې تاسو سره ریفریجریشن سیسټم نشته دی پته نه لګي کم انالایزر کې چې دا ساتي آیا هغه کار کوي یا نه کوي بجلی څه صورتحال دی هغه کوي یا نه کوي نو ډېر زیات سوالات دي په ویکسینیشن باندې د ټیسټینګ نه زیات سوالات دي او ډېر خطرناک قسم او سیویر قسم اعتراضات دي د خلکو او زما په خیال باندې هغه اعتراضات چې کوم دي که هغه ډسکس نه کړی شي نو بیا ماته نه لګي چې دا ویکسینیشن دومره ښه طریقې سره وچلېږي او کامیاب شي صحیح او فهیم صاحب بل که موږ وګورو تاسو په مخکې هم خبره وکړه چې کوم ویکسین هم راځي د هغې نه وړاندې چې د پولیو کوم ویکسین رالل د هغې په باره کې هم خلکو خبرې کولې اوس خو زموږ چې کوم تاسو به کتلي وي په سوشل میډیا باندې اکثر خلک خپل تصویر شیر کړي هغه د طنز لپاره شیر کوي چې مطلب ما کې چپ ته انسټال شو که نه او سکسسفولي انسټال دا ارشاد لږ دا ښه شی دی چې دا زموږ کوم صحافیان دي یا زموږ ایم پی ایز ایم این ایز دي دا هغه کار کوي کوم چې حکومت هم ونه کوي زما کوېسچن فهیم صاحب آګاهي چې کوم ده پکار آیا آګاهي چې کوم وه پرې خلکو کې چې کومه یره ده کوم دغه آګاهي د حکومت څومره ذمهواري او هغې څومره پوره کړله دغه
وکړي. ګوره حکومت ذمہواری چې کوم دا که حکومت خپل کار ته لږ پام ولري بیا به کار کوي که نه هغوی خو کار دی کې نه چې خلکو ته به ریلیف څنګه هغوی خو خپل پام چې کوم دی بل خوا ته بوتلی دی هغوی خو ټول پولیټیکل دی وخت کې موټیوز دي. تاسو کتل پرون عمران خان صاحب چې کوم خبره هم وکړه د 13 هفته کې غالبا 28مه روژه وه چې پای باندې هغوی ناست وو خبرې وکړې خلکو سره نه دغه خبرې وکړې چې زه به نواز شریف نه پرېږدم شهباز شریف به نه پرېږدم هغې خبره هم دغه وکړې زموږ چې کوم دی وخت کې مین مسله ده کووډ حوالې سره هغې باندې څوک خبره هغسې نه کوي لږ ډېره خبره وکړي باید شاته شي او زموږ د حکومت یو کنفیوز پالیسي ده چې هغه بیا دغه افوا ته چې کوم دی هغه دوام ورکوي چې خلک یو خبره وکړي خلک بله خبره وکړي. زموږ دغه خلک تاسو کتل مردان وي لاکډاون کې 2 ورځو کې دننه مردان کې شراره لاندې شوه اخر داسې کم هلته جادوي چراغ هغې سره و چې هغه هلته راویست او 2 ورځو کې دننه چې کوم دی شیز کنټرول شو دومره زر کنټرول کېدل دومره زر خورېدل نو لکه دا له خلکو چې کوم اعتراضات دي هغه خو شته دی خو حکومت لخوا موږ ته هېڅ قسمه داسې شیز ښکاري نه لږ ډېر ټیک ته کېږي لګیا دی هلکه پلکه هیلث ډپارټمنټ لږ ډېر کار وکړي یا نور څه کار وکړي NCOC نه بیان مخې ته راشي خو چې څنګه په کار و کم کار چې د عامو خلکو وکړه چې په خپل تصویر شیر کوي چې ما ویکسین وکړه خلک انکریج کوي چې هغه د راشي ویکسین د ولګوي دویم ډوز لګوي ام شیر کوي چې ګوره ما دویم ډوز ولګاو زه کلیر یم ټیک ټاک یم دا کار حکومت ته پکار و او غالبا دې لپاره هغوی پوره څه د اشتهاراتو لپاره پیسې هم ایښي دي خو چې هغه پیسې چېرته لاړې چا لی ورکړې مونږ ته خو څه ښکاره نه شو چې خلک داسې اویر شي او بله خبره اویر کولو نه زیات ستاسو په نظر چې سره راشي څنګه زاهد صاحب خبره وکړه چې مونږ به د تورغر خبره نه کوو د کوهستان خبره نه کوو د کرک خبره نه کوو د شانګلې خبره نه کوو چترال خبره نه کوو مونږ به د پېښور نشترآباد کوم چې مین سټي ده مین ښار دی د هغې خبره به وکړو چې هغې کې د ویکسین دا حل دی چې برنډه کې دننه خلک ناست دي پکې ورته لګېدلي بجلي شته نشته ویکسین کولو پراته دي یا د هغې هغسې کیر نه کېږي څنګه چې پکار ده نو بیا به د هغې ځای لو څه حل وي او د هغې ځای خلک به څنګه ویکسین لګوي چې د هغې مخامخ د ویکسین پروت وي څومره دا سینسټیو شی دی څومره ټمپریچر دی ورکول پکار دي څومره وخت لا بار رایستل پکار دي بیا دوباره ښودل پکار دي چې حکومت دا نشي کولی نو بیا هغې نه موږ څه تمه شو. ټیک ده زاهد صاحب اوسه پورې زموږ حکومت خبره کوم وکړو تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې موږ خو چې کوم موږ ته په دغه کې میلاو شي مفتو کې میلاو شي د نورو ملکونو نه نو هغه موږ د اوسه پورې خو هغه سلسله روانه ده خو زموږ حکومت د دې لپاره څه پیسې مختص کړي دي د چې تر ملکونو سره څه خبره شوې ده هغه د هغې ملکونو نه دغه ویکسین راوړلی شوي اوسه پورې بالکل ارشاد صاحب پہلے چې کوم ویکسین راغلی دغه ساینوفارم او بیا چې کوم ساینوویک راغلل دا ټول ویکسین چې کوم دي پہلے چې کوم دا په دغه باندې اتیا وه یا دې ته ټیسټینګ دغه هم ویلی شي کیدای شي دا ټیسټینګ و موږ باندې لاس برابر هغې برابر و موږ باندې کتل چې څه کېږي څه نه کېږي اوس چې کوم د 3 مئی نه چې کوم د 40 سالو خلکو رجسټریشن چالو شوی دی نو دا ویکسین چې کوم دي د حکومت اخیستې دي دا د چاینا نه اخیستې دي او دغه ویکسین چې کوم دي فلحال اوسه پورې زما په خیال 40 لاک ډوز نور هم رسېدلي دي نو دا ویکسین 40 لاک کسانو لپاره شته په ټول ملک به تقسیمیږي بل چې د چاینیز کوم ویکسین و کینسینو کوم چې 1 ډوز و چونکې هغه هغې ټیکنالوجي دنیا کې لکه دا امریکا او جرمني دا دغه وکړه چې یاره اوس موږ پکار دي چې کوم ویکسین جوړیږي د دې دا ټریډ نوم چې کوم دی دا موږ خلکو ته لږ اوپن کو مطلب هر سړی دا ټیکنالوجي موږ ورکو غټو ملکونو ته هغې دا جوړه کړي انډیا هم دا یو ریکویسټ کړی چې دا غټو ملکونه چې کوم دي مالدار ترین ملکونه هغې سره کوم ویکسینیشن ټیکنالوجي ده نو هغه دې وکړي مطلب مثلا امریکې آبادي چې کومه ده د امریکې تقریبا 33 کروڑ پورې آبادي غالبا چې ده او هغې 33 کروڑ کې هغې جولای پورې هدف لګولی دی چې جولای پورې موږ چې ټول ماشومان هم ویکسینیټ کو نو بیا هم موږ سره 30 کروڑ ډوزز چې کوم دي دا به ایمرجنسي کې پراته مطلب که بیا څه حالات راشي نو د دې دپاره ارشاد صاحب موږ سره خو چونکې ډوزز نشته دی خو پهله ځل باندې دا وشو چې یو خو د چاینیز ویکسین چې کوم ساینوویک هغه په پیسو واخیستلی شو دویمه خبره دا ده چې چاینیز دویم کوم ویکسین چې و هغه اوس دلته خپل جوړیږي هغه ټیکنالوجي دلته راغله نو ظاهره خبره دې ته ګورنمنټ پیسې مختص کړي دي بله خبره دا چې د انډیا نه
کوم دا ویکسین اوس واغستل، بنگلادیش هم واغستل، جنوبي افریقا هم واغستل او پاکستان هم واغستل. دا چې دی اسټرازینیکا نو ظاهره خبره ده په پیسو باندې وشو. نو پیسې خو ګورنمنټ مختص کوي، دا نه چې پیسې نه مختص کوي، پیسې خو شته. خو بل مزې خبره ده کله نه چې پاکستان جوړ شوی زما په خیال دا پیل ویکسین وي چې پاکستان به خپل جوړ کړي. دا مې د خوشحالۍ خبره ده. قومي اداره صحت چې کم دی د هغې تنخواګانې به لږې حلالې شي. اوسه پورې هغې یو ویکسین نه و جوړ کړی، حالانکې د هغې کار هم دا و. خو بیا هم چونکې چاینیز خپله ټیکنالوجي شیر کړه او اوس چې کوم ویکسین را روان دی، ډاکټر اسد عمر صاحب چې کوم دی هغې دا خبره کړې وه چې یاره ویکسین را روان دی. ډاکټر صاحب دی ځکه چې هغې دا ټول هیلث هغه ګوري. نو بیا ظاهره خبره ډاکټر مختصر کراته لږ دا وایي په دې موجوده حالاتو کې چې کوم ټیسټینګ موږ کېږي په یو ټیسټ باندې به څومره خرچه راځي. دغه ټیسټ باندې چې کومې دغه پیسې دغه موږ مختص کړو ویکسین ته، په هغې موږ ویکسین نه وړو، خلکو ته ویکسین وشي. ګوره ټیسټونه خو خامخا ضروري دي. زاهد صاحب ته به ښه اندازه وي. غاون زاهد صاحب 2000 روپۍ ټیسټ باندې خرچه راځي، 8000 روپۍ خرچه راځي. بالکل د ګورنمنټ خپله خرچه چې دا هغه تقریبا ګوره دا خرچه څنګه ده، یو خو کټ دی، کټ او جی د کټ خپله یو خرچه ده، هغه کېدای شي ارزان. په دې باندې لږ خبره کوو، خو یو بریک طرف ته ځو. ګران کتونکو پروګرام کې یو بریک اخلو چې واپس راشو د خپله خبره به جاري ساتو. موږ سره د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. زاهد صاحب څومره ضروري دی په نن سبا حالاتو کې ټیسټ دغه پیسې چې موږ ویکسینیشن طرف ته واړو نو دغه به څومره ممکنه ده چې دغه موږ واړو، دغه څومره په کوم نظر ورته ګورئ؟ ګوره ارشاد صاحب موږ خبره کوله چې دې باندې خرچه لکه څومره راځي. د کټ پیسې دي، بیا د کشن کال ته یو ډاکټر ناست دی، دغه د ورځې تنخواه چې د هغه هم دې باندې حسابېږي. که هلته ایر کنډیشن لګېدلی د هغې څومره خرچه د هغه هم په هغې حسابېږي، د بجلی بل دا ټول چې یو ځای شي. نو یو ټیسټ باندې تقریبا د ګورنمنټ چې دی 4000 نه زیاته خرچه راځي. اوسه پورې 16 لاک نه زیات ټیسټونه شوي. د دې مقصد دا دی چې یاره تقریبا د 1 ارب روپو پورې غالبا به ټیسټونه یا د کشان ته د دې نه زیاتو پیسو به شوي تقریبا. ګوره ټیسټ ځان ته یو شی دی او ویکسینیشن ځان ته یو شی دی. دا دواړه یو بل سره ګډمډ کول زما په خیال نه دي پکار. خو موږ اوس د لیبارټرۍ نه راوتل پکار دي. مطلب دا دی ټوله دنیا کې اوس ریپډ سیسټم دی، خلک کورونو کې خپل ټیسټ کوي، بار کېږي. مطلب داسې مشینان راغلي چې هغه تا ته همغه ځای کې ټیسټ کوي او تا ته بس همغه ځای باندې دغه درکوي. نو زما په خیال ټیسټ هغه ځای کې پکار دی چې کوم ځای کې ډېر زیات شکوک و شبهات دي او ډېره مسایل دي، نو هلته پکار دی چې ټیسټ وشي. دا اوس څنګه ټیسټینګ روان دی زه بالکل د دې حق کې نه یم چې دومره تیزۍ سره دې ټیسټینګ کوي، ځکه چې اوس ټول دغه ویکسینیشن طرف ته پکار دی. خو ریپډ ټیسټ هم پکار دی. بل دا ټیسټونه ختمیږي به نه ارشاد صاحب، چونکې همیشه دپاره دا مسله چې اوس دا بیماري کومه ده دا ډېره اوږده روانه ده. کم دنیا کې چې سچویشن روان دی، پوزیشن دی، نو دا به ډېره اوږده ځي. د دې مقصد دا دی چې هر سړی بیا هر کله هسپتال ته ځي، که 2 کاله پس ځي، که 3 کاله پس ځي، که 4 کاله پس ځي، هغه به ټیسټ خپل خامخا کوي. نو ټیسټ خو ځان ته یو اهمیت لري، خو بیا به دا ټیسټ هغې په پیسو باندې کوي. اوس چونکې ګورنمنټ کې بیا په پیسو باندې ریپډ پکار دی. نو پکار اوس دا ده چې د لیبارټرۍ نه اوس موږ روزو، موږ ته اوس دا نه دي پکار چې موږ په لیبارټرۍ کې ناست یو همغه شان د لیبارټرۍ ټیسټ په 6 غنټې او 7 غنټې او 8 غنټې پس چې کوم دی موږ ته یو ټیسټ میلاویږي یا 24 غنټې پس. اوس پکار هغه ټایم باندې ووایي چې بس ته پازیټیو ته نیګیټیو خبره مثال په طور ختمېږي. ټیک دی. راځو بل چې زموږ کوم دویم سیګمنټ دی فهیم صاحب، انلاین ایجوکیشن. کورونا کې که د تېر یو کال نه موږ ګورو نو دغه څومره تعلیمي سرګرمۍ د فزیکل لاړې انلاین ته تاسو په خپله د یو استاد په حیثیت باندې په کوم نظر دی ته ګورئ؟ په دې کې مشکلات څه دي او تیاري چې کوم وه نو هغه یو کال مخکې څنګه وه او اوس څنګه ده؟ ارشاد صاحب الحمدلله موږ چې یو کال مخکې چېرته ولاړو اوس هملته ولاړ یو. موږ دې کې بالکل پروګرس نه دی کړی. دا به دا ومنم چې زمونږ حکومت زمونږ ادارې زه به دا ادارو باندې زیات دې باندې زور اچوم بولې چې زمونږ د ټولو یونیورسټیانې دې وخت کې اټانومس باډیز دي. هغوی چې کله برتیانې کوي نو هغه وخت کې هغوی چې مونږ اټانومس یو او چې کله پالیسي خبره راشي نو بیا مونږ ته حکومت ګایډلاین راکړي، مونږ ته لاره وښیي. نو هغوی کله هم داسې لاره نه ده رایستې چې هغه د پازیټیو طرف ته وي. زمونږ د یونیورسټیانو حالات ډېر زیات خراب دي او دا مونږ منو. او همدغه وجه چې زمونږ د ایشیا
ټاپ 500 یونیورسيټانو کې د خیبر پښتونخوا یو یونیورسيټي غالبا ملاکنډ یونیورسيټي او که غلط نه هغه هم د 3.5 نه پس چرته راغلی وه اول ته مستحالات دي سټرایک روان دی نو خبره دا را چې زموږ یونیورسيټانو کې چې کوم دی وخت کې ریسرچ روان دی د وخت چې کوم ټیچینګ روان دی چې کوم میتھډز پلیږي هغه ټول بالکل آوټ ډیټډ شوي دي د هغې هېڅ قسمه فایده موږ ته نه ښکاري کم کسان چې بهر روزي او هلته خلکو ته جاب ملاو شوی دی جاب بس ټیک ته د خلکو پکې ټي ډي روزي خلکو هلته کنسټرکشن باندې سره ټیکا کې پیسې میسې ځان لوباسي یا هلته پروجیکټ شروع شي یا کې خلکو ته پیسې ملاو شي د وي سي په نوم رجسټرار په نوم باندې خلک هلته ایډجسټ شوي دي د هر څه کېږي لګیا دي خو که موږ د کوالټي خبره کوو نو کوالټي موږ ته نه ښکاري زما په خیال کې صرف اسلامي کالج یونیورسيټي او اګریکلچر یونیورسيټي او ساده پورې کوهاټ یونیورسيټي لږ ډېر دا کار کړی دی چې هغوی آنلاین سیسټم دپاره ځان لږ غونډې کې ښه که خو هغه ډېر لږ دی هغه دومره نه دی چې برابر شي پېښور د یو ټي خبره کوم وکړو نو د هغې کمپیریټیولی په نورو یونیورسيټیانو په نسبت باندې د هغې سیسټم هم لږ سیسټم شته دی ارشاد صاحب خو سیسټم ګراوند ته څومره لګي دغه زه هم لګي ما چې کوم ما دا خبره وکړه د کوهاټ یونیورسيټي یا تاسو یو ټي ذکر وکړه یا زمونږ د اسلامي کالج خبره وشوه نو هغوی ځکه ښه ښکاري چې نورو هېڅ هم نه دي کړی خو هغوی هم هغه ارڅ نه دي کړی کوم چې پکار دي لکه چې څومره پکار وه دوی هغه هم نه دي کړی خو لکه یو ماشوم چې دی هغه په 60 نمبرو فیل کېږي او بل صفر اخیستلي نو شل هم ډېر ګزاره کوي چې ښه ماشوم خو دی که نه خو فیل هغه هم د هغه هم څه پاس شوی نه دی خو خبره دا ده چې دی یو کال کې دننه نه خو موږ خپل کریکولم ریوایز کړه موږ کریکولم ته کتو دپاره اډو تیار نه یو زموږ همغه کریکولم کوم چې فزیکل کلاسز دپاره دی زموږ اوس هم 90% همغه کریکولم موږ فالو کوو لګیا یو که یو ټیچر کوشش کوي چې کریکولم لږ سایډ ته کړي او ولې چې خبره آنلاین ده نو خبره آنلاین وکړي نو هغه ته ویلېږي چې دا ایچ ای سی نه منظور شوی کریکولم دی ته به خامخا همدغه فالو کوې ته به دې نه بهر نه وځې یونیورسټي خبره کوم هغه کې دننه مونږ دغه وال خورو بله خبر دا ده زمونږ یونیورسټي که تاسو یو ټي خبره وکړه نو دغه یو ټي کې د شمالي جنوبي وزیرستان ماشومان به هم وي دې کې د خیبر ماشومان به هم وي د مومندو ماشومان به هم وي دې کې لرې خبره نه کوم د پېښور د بډبېرې ماشومان به هم وي د متنوع ماشومان به هم وي هلته نیټ کار کوي نه کوي اوس چلته نیټ کار نه کوي هغه به آنلاین سنګ کلاسونه اخلي زمونږ سکولونو خبره وشوه چې تاسو سکول به 2 ورځې کولاوی زمونږ سرکاري سکولونو کې خلک ماشومان رالیږي نه او بیا موږ ورته چې به آنلاین سبق وایي آنلاین به څوک څنګه سبق وایي زمونږ سکولونو حالت دی نه هم زیات خراب دی یو کال کې دننه زمونږ سایډ نه هېڅ قسمه پالیسي مخې ته نه ده راغلی دی یو کال موږ ډېر زیات خراب کړي او کرونا له وجه نه د چې کوم مسلې راغلي وي دې موږ دپاره ډېر غټ اپورچونټي هم کریټ کړی وه ډېر غټ اډوانټیج و موږ ته چې موږ خپل د ټول سیسټم کم چې آوټډیټډ شوی دی هغه ریویمپ کړی وی خو چا به ریویمپ کو څوک هم تیار نه و نه د حکومت سایډ نه تیار او نه زمونږ چې کوم اکیډمیا ده هغه تیاره وه حکومت هېڅ قسمه یو ورکوټ غوندې ورکینګ ګروپ هم جوړ نه کړه چې یونیورسټیانې دي موږ سره دې وخت کې یو کم دیش یونیورسټیانې سرکاري کار کوي لګیا دي 14 موږ سره پرایویټ دي ستا په خیبر پښتونخوا کې 240 یونیورسټیانې دي د 240 نه 2 کسان راواله هغه راواله یو ځای کېنوه چې تاسو موږ د دې حل راوباسئ تاسو د دې وخت کې هر ضلع کې ایجوکیشن دپاره ډي یو ناست دی یا یې کې دنه ټیچران شته پی ایچ ډیانې کړي دي هغوی راوباسه د کېنوه چې دغه سکول لپاره صاحبه تا ته دنه ټیچینګ کړی دی ته پی ایچ ډي پاتې شوې ته ایس ایس ټي پاتې شوې ته راته ووایه چې اوس دې کې دنه سیسټم موږ څنګه ښه کړو زموږ دا کار بالکل نه دی موږ ناست یو میټینګونه کېږي په سیکرټریټ کې دننه منسټر سیکرټري ناست دي هغه این سی او سی ته ګوري چې اخوا شفقت محمود صاحب ټویټر اکاونټ باندې څومره دباو شي او کومه فیصله والي هغه فیصله خیبر پښتونخوا هم هغسې لاګو کړي نو موږ سره خپله پالیسي نشته دی کم کار شفقت محمود صاحب د ټویټر نه اخلي او ان سی او سی کې دننه فیصله کوي هغه فیصله خیبر پښتونخوا هم لاګو کړي موږ سره پلان نشته دی زاهد صاحب تاسو غواړئ چې کوم آنلاین سیسټم نه زموږ صوبي تیاریانې هغه وخت کې څنګه وي وسنګ دي او روان کومنګ مستقبل د آنلاین ایجوکیشن وګورو هغې ته په کوم نظر ګورئ ګوره ارشاد صاحب د 2010 نه پس کوم نه کم 18وی ترمیم چې ختم شو د هغې نه پس ایجوکیشن چې دی دا بالکل صوبایي سبجیکټ دی هیلث هم صوبایي سبجیکټ دی د دې نه مخکې ګورنمنټ چې کومو هغه ټایم کې دلته د پی ټي آی ګورنمنټ او په وفاق کې د مسلم لیګ نون ګورنمنټ نو هغه ټایم کې پالیسي چې کوم وه دلته د ایجوکیشن هم خپله یو پالیسي جوړېده او د هیلث هم یو خپله پالیسي جوړېده چونکې وفاق د 18وی ترمیم نه بعد چې دی یو ویژن ورکولی شي یو مشوره ورکولی شي یو تجویز ورکولی شي سفارشات پیش کولی شي هغه بیا په هغې عمل کول نه کول دا د صوبو خپل یو اختیار دی هغه ټایمه پورې خو شاته حکومت چې کوم و هغه پورې خو موږ وګورو زموږ حکومت لږه زموږ ایجوکیشن لږه ترقي کړې وه اوس خو ټوټلي زموږ ایجوکیشن واپس لاړ وفاق ته پیسې فنډینګ هغه شانته نه کېږي کوم چې د 18وی ترمیم نه مخکې فنډینګ کېده او اختیارات به استعمالېدل خو اختیارات ټول عمل ته لاړل
بل خبره ارشاد صاحب زه دې ته په یو بل نظر هم ګورم چې د آنلاین سیستم چې شي نو بیا به زما په خیال باندې پیاسا کوه او مای بیسٹ فرند او مای بیسٹ ټیچر چې دی دا به ختم شي دا بی اے پورې ختم شي دا عدنان حواله تر بی اے پورې دا مونږ کول بل خبره دا ده چې گورنمنٹ ته اول کال پته و چې را سچویشن به خرابېږي او زمونږ به یو کال تقریبا خرابېږي نو پکار دا و چې دی آنلاین سیستم کو نو پکار و چې امتحانات آنلاین او مغه شان کړي وي دومره مشکل خبره زما په خیال نه ده عام امتحان چې کمی فزیکل چې سره امتحان ورکوي نو ظاهره خبره ده هغې کې پرچې باندې هغه ته غټ غټ لانګ کوېسچن راځي او هغه کوي که چېرې دا مونږ لاړ شو آنلاین سیستم ته نو دې کې د یو کس دپاره هم ایگزام کنډکټ کېدی شي دا یو کس دپاره ځان ته علاقو کې هم کېدی شي هر ډسټرکټ کې او په هغې کې ابجیکټیو ټایپ سوالات چې کوم ایم سی کیوز دي واړه سوالات جنرال نالج واړه سوالات یا د هغه نصاب حوالې سره او مغه کوېسچنې کوم چې اوږده پنځو شیټونه لیکلی کېدل هغه به اوس لږې شارټ شي بیا دا هم کېدی شو چې دوی یو دا سیسټم هم جوړ کړی وی چې یاره مخکې کېدی شي آنلاین ته مونږ ځو خامخا نو بیا هغې کې پرچې چې کوم وی هغه هم کمپیوټرایز طریقه باندې پکار وي او چې هغې کوم پرچې جوړېدلې هغه هم ظاهره خبره ده ډېر په سیسټمیټک طریقې باندې هغه کېدلې خو غالبا هغسې هېڅ هم نشته بل خبره دا د ارشاد صاحب چې دلته طبقات دي اصل اوریجنل خبره ټول نه دا ده چې یو ایجوکیشن سیستم خو دلته شته دی نه چې سړی وایي یو ایجوکیشن سیستم دی کله چې ګوره شفقت محمود صاحب خبره کوي نو هغه بالکل خبره کوي صرف او صرف د او لیول د اے لیول کوم چې غټ سکولونه دي د هغې خبرې کوي یو کس تم زما په خیال دا حق نه دی حاصل چې دا خپل بچی په سرکاري ګورنمنټ سکول کې سبق نه وي او هغه د هغې دپاره پالیسي جوړوي نه دا سیکټري نه د ایجوکیشن ډایرکټر نه هیلث نه ایجوکیشن منسټر نه ټیچر تر څو پورې دغه څه کار دی چې زما بچی ګورنمنټ سکول کې سبق کوي دغه څه کار دی چې دغه بچی سبق نه وي ګورنمنټ سکول کې او هغې له پالیسي جوړوي نو ګوره چې کله آنلاین خبره کېږي اوس ته وګوره دا ټول سکولونه بند دي خو او لیول اے لیول چې کوم دی د هغې امتحان جاري دی ځکه چې عمده خلک به سبا سی ایس ایس کوي عمده خلک به کریم دی دا به ډاکټران جوړېږي دا نور خلک چې کوم دي دا به اسم نه جوړېږي دا کلاس 4 او کلاس 3 دپاره دي فهیم صاحب اخر کې که موږ وګورو خبرې موږ کړې چې په آنلاین نظامي تعلیم چې کوم دی پای کې مشکلات ډېر زیات دي او د هغې دپاره زموږ هیڅ تیاري چې کومه په مارچ 2013 کې وه نو هغه په مارچ 2020 کې وه نو په مارچ 2021 کې هم سیم ټو سیم د هغه کې څه خاص تبدیلی نه ده راغلې خو دا څه پازیټیو اسپیکټ که ستاسو په خیال څه شته دی آنلاین ایجوکیشن پازیټیو خو څنګه چې زاهد صاحب هم ووایي او ما هم ذکر وکړه چې موږ سره ډېره ښه موقع وه چې موږ یو آوټډیټډ سیسټم چې کوم دی پوره ریویمپ کو یو نوی سیسټم راوړو خو څوک به راوړي څنګه زاهد صاحب ووایي زه نوم اخیستل نه غواړم زموږ صوبایي وزیر صاحب دی زموږ وفاقي وزیر صاحب دی د دې بچي کوم ځای کې سبق کوي ټولو ته پته را زموږ سیکرټري صاحب دی ایډیشنل سیکرټري دی سپیشل سیکرټري دی ډیپټي سیکرټري دی سیکشن افسران دي دغه ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دننه ډایرکټر دی پوره ډایرکټریټ دی دا ټول ټیچران دي زموږ چې کوم ډسټرکټ افسران دي د دې بچي کوم ځای کې سبق کوي زیاتره کل یو دوه درې پکې چې دا ښه کسان راوتي بالکل ټیک ته یو تصویر مونږ کتلی و چې ضیاءالله بنګش صاحب لور چې هغه سرکاري سکول ته دوی بوتلی وه خو بهرحال هغه اوس شته نشته خدای خبر نو دا زیاتره د دې ماشومان چې دي هغه پرایویټ سکول کې دي دوی د سرکاري سکول لپاره ولې فیصله وکړي ولې سیسټم دوی ښه کړي دوی غواړي پروا نه کوي ټیچران دي هغوی لکونو روپۍ تنخوا ده ایس ایس ټي کې ناست ټیچر هغه دومره تنخوا اخلي چې هغه غواړي پروا نه کوي چې دا ماشوم ته سبق ښیم او که نه ښیم سبق یې زده کوي نه زده کوي نو زمونږ ترجیحات نشته دی کم کسان چې فیصله کوي د هغوی ترجیح دا سیسټم ښه کول نه دي ټیک ده ګرانو کتونکو خبرې اترې به روانې خو اخلو وړه غوندې دمه موږ سره اوسي د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو په دې اخري سیګمنټ کې به موږ خبره کوو چې کومه د روژې پوره میاشت تېره شوه نو په هغې کې مهنګایي چې کوم وه ګراني چې کوم وه نو هغه کنټرول نه کړی شوه او د چرګ خبره که موږ وکړو نو د هغې د 300 روپۍ نه کیلو چې کوم دی نو هغه هم سیوا شوی فهیم صاحب ستاسو په خیال سره په کوم ځای کې خامي وه دا ګراني کنټرول انتظامیه ولې دا ګراني کنټرول کولو کې ناکام شوه ارشاد صاحب موږ چې کله دغه بازار ته راتلو دغه چرګان به اخیستل نو تقریبا د چرګ قیمت به و هغه 200 یا به که ډېر ظلم شو 250 کې به موږ ته چرګ میلاو شو چرګ به فی کیجي د 100 نه لاندې هم موږ کتلی دی او ډېره رړه خبره نه ده دغه تېر دغه 4 یا د 15 کالو خبره زه کوم او نن چرګ دومره اوچت والوته
چې 300 روپۍ کیلو نه هم واړه ده. سره د پېښور مونږ خبره کوو لګیا یو دا خبره پېښور نه ده، لاهور او کراچۍ کې د دې قیمت 450 روپۍ کیلو نه هم اورېدلی دی. څه ځای کې 500 روپۍ کیلو ته رسېدلی دی. زمونږ چې کوم لرې پرتې سیمې دي ولې چې دا پېښور ته د پنډۍ نه راځي، بیا پېښور نه مخکې نورو علاقو ته ځي، نو که د پېښور نه بیا دا مومندو ته ځي یا چارسدې ته ځي یا بیا دا صوابۍ طرف ته ځي، علاقو ته مختلف دا مخکې خورېږي، نو بیا دې قیمت نور هم زیاتېږي. ولې چې مین سپلایر چې کوم دی پېښور ته وي، دی د پنجاب نه والي، بیا دې خوا نه مخکې هغه خرڅوي، نو دا قیمت نور هم زیاتېږي. تاسو کومه خبره وکړه چې ګراني کنټرول کول، ګوره ګراني کنټرول کول د حکومت کله هم څه پلان نه و. هغوی که دا ګراني کنټرول کولو پلان هم په ته ښکاره شوي و، حکومت صرف پلان دا و چې هغوی دا وایي چې موږ ډېر ښه کار کوو او هغوی دپاره هغوی سستا بازارونه جوړ کړي وو. تقریبا 83 سستا بازارونه او 52 کسان مارکیټونه وو. لکه سستا بازار زه به دا وګڼم چې حکومت خپل خلاف په خپله یو ایف آی آر درج کړ چې مونږ دا منو چې مونږ مارکیټ کې کم شیز سرکاري ریټ باندې خرڅېږي یا نه خرڅېږي، مونږ د هغې امپلیمنټیشن کې ناکامه یو. نو مونږ ستاسو لپاره په همغه ضلع کې دننه یو بل بازار جوړ کړ چې هلته به دا سرکاري ریټ باندې ملاویږي. لکه یو ضلع زه به پېښور خبره وکړم، غټه ضلع ده تقریبا زمونږ په دغه پېښور چې کومه آبادي ده، که مونږ دغه خبره کوو د سینسس خبره کوو، هغه څه 43 لکه آبادي وه، 4 کاله پکې تېر شو، 50 لکه مونږ کراس کړې ده. که مونږ 2.7 ریشو ته ګورو، 50 لکو خلکو دپاره پېښور کې 15 سستا بازارونه وو. 10 لکو خلکو دپاره یو سستا بازار. دا راته ووایه چې یو سستا بازار نه به 10 لکه خلک څنګه خریداري کوي. بله خبره زه ښار مینس کې اوسېږم او تاسو ما ته وایه چې تاسو راشئ او شهیباغ کې چې کوم سستا بازار دی هلته نه دا سودا واخلی. زه به هلته نه 2 کیلو یا 3 کیلو چیني دپاره دومره مزل کوم او ما ته به هغه 4 یا 5 روپۍ ارزان ملاویږي. دا رقم ځای منطق دی. حکومت ذمواري دا وه، د ضلعي انتظامیه ذمواري دا وه چې کوم زما د کور نه بهر یو مارکیټ دی، بازار دی، د مونږ کور سره نږدې کوم دکان دی، په هغې دکان کې سرکاري ریټ مطابق د ما ته چیني هم ملو شي، ما ته غوړي هم ملو شي، چینی هم ملو شي، یا موږ ته روجې دالونه اوړه هر څه سرکاري ریټ ملو شي. خو حکومت پای کې فیل شو او سستا بازار جوړ کړ. سستا بازار د هغې باره کې چې کوم جګړې شوي دي د پوره یو میاشت کې ټولو مخامخ دي. لوکل ګورنمنټ وایي چې موږ به صرف سستا بازار لګو، موږ بل ته کناتونه ولګو، بورډونه به ولګو، هغې کې دننه څه خرڅېږي هغه ضلعي انتظامیه راوړي. او همدغه وجه وه چې پېښور کې دننه 3 بازارونه بند کړي شو، ولې چې هغه دوی نه شو چلولی، دوی هلته ډیلیور کولی نه شو. د پېښور خبره کوو لګی وو، نورو ضلعې خو لرې خبره دلته به څه حالات وي. او زمونږ چې کوم مختلف آر ایم اوز دي، ریجنل میونسپل آفیسرز دي، د کوهاټ، د ملکنډ او بیا ورسره کوم زموږ د مردان دی، هغوی کلیرلی ووی چې موږ سره د وخت کې سستا بازارونو کې هېڅ قسمه فیسلیټیز نشته دی، فایدې نشته دی. د پوره میاشت صرف په دې خبرو کې تېره شوه چې سخت ایکشن به اخلو او چې کوم ذخیره اندوز وي اب نه پرېږدو او انتهایی سخت کاروایی موږ تنبیه وکړه او تادیبي کاروایی به کوو. دا خبرونه به راتلل، نور به هېڅ هم نه و. چې کوم زمونږ حکمرانان دي، انتظامیه خلک دي، هغوی ته هر څه په ارزان نرخ کیدای شي مفت هم ملاویږي. هغوی به ولې پروا وکړي چې غریب ته هر څه ګران ملاویږي او هر څه ګران ملو شوي دي. اخره کې خو دې حد ته خبره لاړه چې دغه اخرنۍ جمعه باندې چې کله موږ د نښې منځ پروګرام کوو، هغې ته خلکو فونونه وکړل. د به نومونه والم، د کوهاټ نه فون کال راغی، چارسدې نه فون کال راغی، د نوخار نه فون کال راغی چې سستا بازار کې د مارکیټ نه هم ګران شی خرڅېږي، ولې چې د هغې کوالټي لږه غوندې گزاره کوي. ښه ده، سستا بازار نه دا مهنګا بازار و. حکومت هېڅ قسمه پلان نه و چې دا ګراني کنټرول کړي. زاهد صاحب دا چې کوم پالیسي دوی جوړه کړې وه چې موږ به ګراني کنټرول کوو او دغلتې چې کوم مانیټرینګ روم هم و، روزانه به هغې خپل څه اعداد شمار هم جاری کول، خو د هغې باوجود چې ګراني کمه نو کنټرول نه شوه. بلکې لږ د دې چرګ خبره وکړو نو دغه 300 روپو ته پرې ټوله میاشت کې پرې اخر کې بیا ورسېدو، نو دغه د دې وجوهات ستاسو په خیال سره څه و؟ دا زموږ سره خپل دومره مقدار کې دلته څومره دغه پیدا کېږي چې دغه ضرورت زموږ بیا د بهر نورو صوبو نه موږ پیدا کوو او قیمتونه دې ځای ته ورسېدل چې 300 روپۍ کیلو کراس کوو. ارشاد صاحب، مهنګایي زما په خیال ټوله دنیا کې شته. ټوله دنیا کې یو سیستم دی، په ټوله دنیا کې علاؤالدین خلجي سیستم چلیږي، کوم چې د دنیا ټول غټ غټ ملکونه دي، یورپ ملکونه، او هماغه سیستم د لاندې انګلینډ چې کوم دی د 1985-86 نه بعد هلته مهنګایي سیسونه نه دي ګران شوي، 85-86 نه بعد. که اوس تازه ورځو کې څه نه د کورونا د وجې، خو دې نه مخکې څه نه و شوي. علاؤالدین خلجي سیستم چې کوم و، د هغه چې کوم نظام و، هغه دا نظام و چې منډۍ به چې وه دا به سرکاري وه،
هغه ټولې منډیانې سرکاري کړې وې او بیا دغه منډیانو ته د خلکو رسایي شوې وه. کوم چې زمیندار دي هغوی به ډایرکټ رسایي کوله هغه منډۍ ته به هغه څیز راته، بیا به عملته هم د هغې ریټ طی کېده چې دا به دوکاندار په دې ریټ باندې خرڅوي، باقاعده به دوکاندار ته هم ګټه وه، ټولو ته به ګټه وه چې دا څیز به په دې ریټ باندې خرڅېږي او د دې نه به بره نه ځي. ارشاد صاحب دنیا کې چې کوم نور کامیاب ملکونه دي هغوی چې کوم دا مهنګۍ دا څیزونه دي دا حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي دي. هلته ټرانسپورټ، اسپتالونه او سکولونه دا پرایویټ دي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې دا څیزونه اوس لکه BRT چې کوم دی د 70-80 اربو روپو پروجیکټ دی دا سرکاري دی، دا پرایویټ پکارو. او منډیانې چې دي ټولې پرایویټ دي، سبزي منډي ده او کاغه د چرګانو منډي ده دا پرایویټ دي، پکار وي دا سرکاري وي. په کوهاټ کې یو سرکاري منډۍ جوړه شوې ده، 100 ورځې وشوې، تقریبا 100 میاشتې، 6 میاشتې، 15 میاشتې چې هلته مسلسل یو تنازع روانه او هغه منډۍ خلک نه پرېږدي چې یاره دا منډۍ کولاو شي او په دې کې خلک څیزونه واخلي او دغه وکړي. د هغې وجه دا ده چې هر یو دوکاندار چې کوم دی، اړتي چې کوم دی، دا میډل مین چې کوم دی د خپله خوښه ده. ارشاد صاحب نن د ټماټر واخیستل په 10 روپۍ کیلو د یو سړي نه واخیستل د بار کس نه، اوس نن د ده خوښه ده چې دا دی سبا خرڅوي، بل ورځ خرڅوي، 4 ورځې سټور کوي، 15 ورځې سټور کوي او دی بیا په 100 ریټ باندې خرڅوي او بیا دی دغه یو ټماټر نه چې د کوم په 10 روپۍ کیلو اخیستي د دې نه دی 100 قسمونه جوړوي. ته یو سرکاري نرخنامه وګوره نو هغې کې به پخپله تا ته هغې کې به هم تا ته پته ولګي چې کوالټي نمبر 1 او کوالټي نمبر 2. نو مطلب دا کوالټي نمبر 1 او کوالټي نمبر 2 څه شي؟ خو ټول ټماټر دي، ټوله سبزي ده یا ټول چرګان دي. دغه شان تاسو چرګانو خبره وکړه، یو خو زما په خیال باندې ټرانسپورټ چې کم دی لګونده کې کم شوی دی، چونکې د کرونا په وجه باندې لږ ترسیل د دغه شوی د کرونا، چونکې د خیبر پښتونخوا کې خپل دومره پولټري نشته دی چې کومه پولټري د هغه زیاتتر خو موږ سره په خیبر پښتونخوا کې یا په مانسیره کې ده، مانسیره کې بلکې ډېره زیاته ده، ابټاباد مانسیره کې، خو د هغې هغه چې کوم پیداوار دی او هغه یا نور مقامی پېښور کې یا نورو صوبو ضلعو کې چې کوم پولټري ده د هغې دومره پیداوار نه دی چې هغه د ټول صوبې پیداوار برابر کړي. بیا د کشن که موږ وګورو زموږ ته د پنجاب کې د کمالیا نه او د نورو ځایونو نه دلته دغه راځي چرګان راځي، خو زما په خیال یو خو ترسیل نظام لږ دغه شوی او بله لږه ګرمیم ده، ګرمیم چالو شوه، د ګرمۍ په وجه باندې هم اثرات کېدی شي چې کېدی شي هغې دغه کړي. خو د ټول نه غټه خبره تاسو ته ما ارشاد صاحب دا ده چې کنټرول نشته. ډیپټي کمشنر صاحب صرف ریټ مقرر کولی شي او هغه هم د خپل دفتر نه، باقي هغې سره داسې یو انتظام نشته متبادل که یاره چرې دا یو منډۍ ده پرایویټ منډۍ ده نو د دې په مقابله کې تا سره یو سرکاري منډۍ شته، هلته یو ریټ بل دی او هلته یو بل ریټ دغه کېږي. نو زما په خیال هسې کارونه خو ټول د میډل مین لاس کې دي او ګورنمنټ صرف یو چونکې دا د هغې کار دی نرخنامه مقررول، نو صرف نرخنامه مقرروي او نور د هغې هېڅ سره تعلق نشته دی د سیزونو ګرانېدل ارزانېدل. زما په خیال دې سره ټوټلی چې کوم دی ضلعي حکومت دی او صوبایي حکومت دی بالکل په سایډ لاین باندې دی. فهیم صاحب اخیره کې که راته لږ ووایي د چې کوم زاهد صاحب هم خبره وکړه د منډیانو، دلته زموږ پروګرام ته یو کسان نماینده راغلی او هغه دا خبره کوله چې موږ چې یا کومه سبزي ده که هغه رسوي که په 6 روپۍ کیلو موږ هغه راوړو منډۍ ته نو هغه یو په یو خرڅوي بل په بل اخر کې چې کوم دکاندار ته رسي دي منځ کې مارجن راځي نو هغه 50-60 روپۍ ته کیلو خېږي، زموږ نه په 10 روپۍ اخلي. نو دې لپاره دغه اصلاحات ستاسو په خیال سره څومره ضروري دي چې دغه کسان چې ټول محنت هغه کوي او بیا د هغه نه وروستو چې کوم دغه قیمت یو کسټمر ته هم ګران میلاو شي او هغه ته پکې هم څه فایده ونه شي؟ څومره اصلاحات پرې کې پکار دي؟ ارشاد صاحب په سال تاسو حکومت ته وکړو نه بوجه موږ اصلاحات راوستي دي 250 کسان مارکیټونه جوړ شوي دي او هر څه ډېر ښه روان دي او دا مسله بالکل نشته دی. خو خبره دا ده چې دا صرف او صرف کاسمیټک سټیپس دي، صرف د خلکو آیواش دی. حقیقت هم دا خبره کوي بالکل صحیح خبره ده چې دې وخت کې زمونږ چې کوم زرعي خلک دي هغوی ځکه هی خراب شوي دي چې هغوی کم یو شیز هم پروډیوس کي، هغې په مینس کې چې کوم دا میډل مین دی هغه فایده اخلي. دغه پېښور کې دننه دې وخت کې سبزیانې ولې 400 نه
یا ثوابینا یا مردان راضي ولې دغه پیښور آیا خپل ضرورت نشي پوره کولی شي خو موږ دې کې دننه اوږده بلډینګونه ودرول موږ دې کې دننه غیر قانوني توګه باندې چې کوم زرعي اراضي وه هغه ورکړه چې تاسو خپل دې کې دننه خپل عمارت جوړ کړئ او زراعت به خپل کار کوي نو هغه وخت کې دا پلانینګ چې کوم هغه ډېر زیات غلط طریقې سره شوی دی او اوس هم د پیښور 80% لینډ چې کوم دی کور دی دا لږ ډېر کلي پاتې دي هغې کې دننه بیا هم لږ ډېر دغه پټي کېږي خو زیاتره چې کوم دی هغه ښار دې وخت کې ختم کړی شوی دی دا هر څه مونږ کړي دي او همدغه وجه ده چې مونږ ته ارزان سبزي یا ارزان خوراک نشي ملاوېدی هغې کې ټریولینګ کاسټ هم راځي او هغې کې بیا هر کسان لکه 400 نه یو کس پیښور سبزي نشي راوړی بیا میډل مین راځي او دغه بیا خوښه چې په سوی خرڅوي ډېر مننه محمد فهیم صاحب زاهد میروخیل صاحب ګرانو کتونکو همدغه زمونږ د نن ورځې پروګرام چې دا کم درې مهم ایشوز وو هغې باندې زمونږ د مشرق سینیر همکارانو خبرې اترې وکړې همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسېږي الله پامان